158। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وجعلوا او جوړ کړی دا بینه پمینځ د الله کې و بین الجنه پمینځ د مخفي مخلوق کې یعنی پیریان نسبا رشتہ داری ولقد علمت الجنه او تحقیق علم دې پیریان دا انهم چې بشک دوی لا محضرون خامخا به حاضر ولشي سبحان الله پاک دی الله تعالی عما دا غسن یصفون چې دی بیانوي الا عباد الله المخلصين سوا د الله د نیکو بندگانو نه فانکم پس بشک تاسو و ما تعبدون او د چا چې تاسو عبادت کوئ ما انتم علی نه تاسو د اغنا بفاتنین اړون کی الا مگر من اغسوک هو صال الجحیم چې څوک داخل ودن کې وي جهنم ته د سوره صافات د دې مذکوره آیات ربط د ما قبل سره ده چې دینه مخکې آیاتونو کې د مشرکین مکه باطل اقوال او د باطل نظریاتو تذکرہ وشوله هغه باطل اقوال او نظریاتو کې یو قول دا هم دی کوم چې په دې آیتونو کې بیانېږي او هغه سره چې دا مشرکین مکه دی لګیدلی د الله او مخفي مخلوق یعنی پیریان د دې په میاس کې د ځان نه رشتہداري جوړ کړو نو اگر چې په دې کې ډېر اقوال دي نو په دې کې چې کوم صحیح قول دی هغه دا دی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ دا اللہ دشمنان بداوے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی او شیطان دا نصبن رولو دی وی بس اللہ تعالی دا خیر کریم دی صرف دا خیر کارو نکی او شیطان وی دا شر خسیس دی او دی بد کارو نکی نو اس اللہ جل جلالہ دا غی رد فرمائی چی وجعلو نو واخترعو دا ځان نه جوړ کړی اختراع دا منګړت خبر دی ویل چې ځان نه جوړ کړی نو وجعلو واخترعو دی اختراع کړی دا ځان نه دا دروغ جوړ کړی سي جوړ کړی چې بینه و بین الجنه نسبا چې دا الله او د مخفي مخلوق په میاس کې رشتہ داری ده نسبا رشتہ داری او رشتہ داری څه ده نو دا بعض قول ویل چې سحر یعنی معاذ الله دا پیریان ویل الله څرګنه نو اس اللہ نبی کی کم رد فرمائیں کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ او تحقیق علم نے دے پیریان ہوتا انہم لمحضرون
نو انهم لمحضرون الى النار چې دی بم جهنم ته حاضر ولې شي نو الله رد فرمایي په دې انداز چې دا لازم د خرګانه ده او دا لازم د رشتہ داری ده چې په ورځ د قیامت به جهنم ته داخلي او خصوصا خرګانه و دا ډېر عزت مند دی دا ډېر مکرم دی الله په پېتا چې مالک امر رشتہ داری پیدا کړه نو دا کوم قسم رشتہ داری ده چې دی په ورځ د قیامت به جهنم ته داخلي وی سبحان الله پاک دی الله تعالی اما لا غسن یصفون چې دی بیانې نو دا مراد دي د کفارو چې دی خلقو الله او مخفي مخلوق لکه مرشته جوړه کړل دا نو الله د دې نه کوم دی پاک دی دا څه قسم څه الله لا ثابت نه دی بلکې خلاصه به راغله قل هو الله احد الله الصمد بس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نبی سبحان الله عما يصفون پاک دی الله تعالی دا غسنم چې دی بیانې الا عباد الله المخلصين سوا د الله د نیکو بندگانو د دې جملې تعلق د دغه آیت سره دی چې ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون چې پیریان ته دا پته را چې دی به جهنم ته حاضر ولې شي خو مگر الا عباد الله المخلصين سوا د الله د نیکو بندگانو نو پدې کې چې کوم نیکان دي نو دی بم جهنم ته نه داخليږي او په انسانانو کې چې کوم نیکان دي نو دی بم جهنم ته نه داخلي نو الا عباد الله المخلصين چې کوم د الله نیک بندگان دي هغه څه کوي وی لا یقولون ذلک هغه داسې قسم ویناګانې نه کوي او هغه داسې قسم خبرې نه کوي چې معاذ الله فرشتي چې کوم د الله نور دي او یا د الله او د جناتو په منځ کې رشتہ داری ده نو لا یقولون ذلک هغه داسې قسم خبرې نه کوي نو چې کله داسې قسم خبرې نه کوي نو څه وایي نو جهنم ته هم نه داخلي او چې څوک کوي نه به جهنم ته هم داخليږي نو کو بیا په جناتو کې کو په انسانانو کې فإنكم بشک تاسو وما تعبدون او هغه څه چې تاسو عبادت کوئ نو اگر چې دینه ټول معبودان باطل مراد دي خو مگر دې کې خصوصا د دینه مراد دي شیطان چې په معبود باطل کې غټ معبود چې دا شیطان دی ځکه د ټول سرچشمه دا شیطان دی د دې ټول طرف ته رهنمایي چې کوي دا شیطان نی فإنکم نی پس بیشک تاسو وما تعبدون او هغه چې تاسو عبادت کوئ یعنی شیطان نو ما انتم علیه بفاتنین تاسو د الله نه څوک کې نه تاسو د الله نه څوک اړون کې نه نو اوس وې دې دا یو خبر ثابت شي چې شیطان څوک ګمراه کولای نشي شیطان دې څوک نشي ګمراه خو مگر عام طور باندې موږ پر چې کوم کارونه بده دي نو دا شیطان پر رهنمایي باندې کی یا چې د کفارو د دینه کفر کړو شیطان رهنمایي کړو او الله فرمایي چې څوک تاسو د الله نه څوک اړولې نشي ها مگر الا من هو سوا هغه چانه چې صال الجحیم هغه نن وتون کی جهنم ته نو چې څوک جهنم ته نن وتون کی هغه ته اړولې او چې څوک نن وتون کی نه وي تاسو ټول باغ باندې زور لګوي تاسو زمانه نشي اړول نو په دې باندې چې بحث کیږي په تقدیر باندې او کو تاسو ته یاد وي نو په تقدیر باندې څو ځله څنګه مفصل خبرې شوې دي او مگر دې ځکه چې ترڅو پورې د تقدیر متعلق خبره نه وشي نو ذهن نه به اشکال ختميږي نه او په ذهن کې اشکال څه دي اشکال دا چې انسان کله کار د ګناه کې د شیطان پر رهنمایي باندې کوي او الله فرمایي ما انتم علیه بفاتنین او تاسو د الله نه څوک اړون کې نه نو دا هغه چې کوم دي خلاصه ده چې الله علم دا هر یو څه باندې محیط دی دا الله علم د هر یو څه احاطه کړی دا دا الله د علم نه سبار نه دی نو لہذا د مخلوق د پیدایش نه مخکې د الله په علم کې دا خبره وا چې دا فلان کې و فلان کې کار دی فلان کې و فلان کې کار کوي
دا یو به مسلمانی دا بل به کافری دا یو به مسلمانی خو به ګناهګار دا یو به کافری بیا به مسلمان شي نو دا خبره د مخکې نه د الله په علم کې وه نو الله په علم کې چې خبره مخکې وه نو د مخکې دا څیزونه ولیکلی شو نو حالانکه ویسه چې په لوح محفوظ باندې لیکل شوی دی انسان د هغې تابع نه دی بلکې دې چې څه کوي لوح محفوظ د ده تابع دی یعنې ته چې څه عمل کوو هغه لیکلی شوی دی د هغې تایید قرآن عظیم الشان کې په سورة القمر کې دی والله فرمایي وکل شیء فعلوه فی الزبر او هر هغه څیز او هر هغه کار چې دا خلک کوونکي وو هغه لیکلی شوی دی یعنی دا نه لکه څنګه چې د معتزله مذهب دی او معتزله دا وایي چې بای بالفرض د یو انسان له قتل لیکلی شوی او دې انسان قتل وکړو نو دې بیا جهنم ته ولې داخلېږي یو انسان له کفر لیکلی شوی او د کفر وکړو نو دې جهنم ته ولې داخلېږي نو اهل سنت والجماعت د هغې جواب کوي چې نه دا انسان مجبور محض نه دی بلکې دې خو اختیارمند دی د چې په خپل اختیار باندې کوم کار کوو نو موږ ته خو پته نشته خو الله ته علم دی نو چې د الله ته کوم علم و نو هغې لیکلی دی چې فلانکي به په فلانکي به دا کار کوي نو بس هغه ولیکلی ها البته اوس په دې په تایید کې یو بل حدیث چې کوم دی هغه بیانو او دا حدیث صحیح مسلم بخاری ابو داود ترمذی او سنن ابن ماجه دې ټول کتابونو دا حدیث کوم دی بیان کړی مفهوم دا غیدا دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا راوی بیانې و چې موږ د یو جنازې په سلسله کې جنت البقیع کې ناستو ای په دې کې محبوب علیه السلام تشریف وروړو موږ سره کېناستو خو مګر محبوب علیه السلام چې څنګه کېناستو وی په لاس کې سره یو ډکی نو بس سر مبارک ښکته کړو او په هغه ډکي باندې ځمکه یعنې ځمکه چې کوم دی ګارول پای باندې کوم دی په ځمکه باندې کرښې راښکل په داسې عمل نبي علیه الصلاة والسلام شروع بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو چې کوم یو سا غشتون کې دی یعنی انسان او جنات وی الله تعالی وی د هر یو دپاره په جنت کې او په دوزخ کې یو مقام لیکلی دی په جنت کې او په دوزخ کې یو مقام دا لیکلی دی او هغه نیکبخت یا بدبخت دی دا خبره مخکې نه لیکلې شوې ده انسان نیکبخت دی یا بدبخت دی دا خبره مخکې نه لیکلې شوې ده نو په دې کې چا عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې موږ عمل پرېږدو بیا چې کله خبره مخکې نه لیکلې شوې ده چې دې جنتي دی او دې دوزخي دی چې کله خبره مخکې نه لیکلې شوې ده چې دې مسلمان دی او دې کافر دی نو بیا موږ عمل پرېږدو نبی صلی الله علیه وسلم نه داسې خبره نه ده چې کوم جنتیان دي به د جنت عمل کوي او چې کوم جهنمیان دي به جهنم عمل کوي د جنتی دپاره د جنت لار اسانه شي او د جهنمي دپاره د جهنم لار اسانه شي او بیا د سورة اللیل دا آیتونه مبارک چې کوم تلاوت کړل چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بیا د هغې دپاره موږ لار چې کوم جنتیان دي د هغې دپاره د جنت لار اسانه کړو او چې کوم جهنمیان دي واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نو ګویا خلاصه دا شوه چې د جنتیانو دپاره جنت لار اسانه کړو او د جهنمیانو دپاره د جهنم لار اسانه ګویا په دې باندې ګویا موږ د دغې کتابونو یو بل حدیث چې کوم دی هغه په دې باندې بیان کړی او په هغې کې بس هغه اوږد حدیث دی خو خلاصه پکې دا ده وی چې یو کس په دنیا کې
द जन्नतियानो अमल कई 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 नु बाद उलमा फरमाई چې داغه د جنت په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي ولکه دا یو لیش نه دی دا دی یو زرا ویل شي یو نیم فوټ ته چې دا او د جنت په منځ کې یو نیم فوټ فاصله پاتې شي باندې دې جنت ته داخلي دون کی نو الته په دغه باندې غلیکل غالب راشي نو دې دا غزنه واپس شي او د جهنم یانو عمل شروع کی ان تر دې جهنم ته داخل شي بل هغه چې د جهنميانو عمل کوي وی ان تر دې چې داغه د جهنم په منځ کې یو نیم فوټ فاصله پاتې شي نو تقدیر په غالب راشي او د جنتیانو عمل شروع کی نو رواني ان تر دې په جنت کې داخل شي نو ګویا یو ځل بیا تقدیر وی هغه نه دی چې بس انتار پر لیکل شوی دی انسان مجبور دی وینا تقدیر هغه لیکل شوی دی چې څه انسان کول بس هغه لیکل شوی نو ګویا په دغه بنیاد باندې نو ویدانه چې انسان مجبور محض شو بلکې انسان سره دی اختیارمند او دا مثال ما تاسو رسول الله درکړم دی عمدا یو مثال بالفرض و د موافقت د مسلم نو چې چا موږ کو کوم لرال نو دغه څوک چا په زور باندې نه دی راوښته او چې کوم نه دی راغلی اې تم څوک ټوپک پر اخلي لړ کړو ودی نو خیر باندې نه بداري خپل خوخه څوک مانځل راغل او څوک راغل بلکې عمدا مثال دا سره هغه وهم بیان شو دا هغه نه په درس ته کې نه نو څوک کې نه څوک لاړ نو چې څوک کې نه دا په خپل اختیار باندې کې نه او څوک لاړ دا په خپل اختیار باندې کې نه نو انسان دی اختیارمند دی نو بیا د تقدیر په سمانه شي نو تقدیر معنی بیا دا شي چې ما او تاسو کول هغه موږ ته اوس پته لګي او الله ته د مخکې نه علم او د مخکې نه لیکل دي بس هم دا کوم دی دا تقدیر دی इन आयात बय्यिनात में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुशरिकीन मक्का के उन बातिल अक़वाल में से एक और कौल का तज़किरा फरमा रहा है और वो क्या है वो बातिल कौल ये है कि मुशरिकीन मक्का ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें करते हुए अल्लाह और जिन्नात के दरमियान अल्लाह और मख्फी मखलूक के दरमियान अल्लाह और शैतान के दरमियान नसब यानी रिश्तेदारी जिसको हम कराबतदारी कहते हैं वो कायम की है। जैसे उनका एक कौल ये भी है जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया कि यहूद ये कहते थे कि माअज़ल्लाह अल्लाह और इब्लीस अल्लाह और शैतान ये दोनों नसबन भाई हैं लेकिन अल्लाह खैर करीम है वो सिर्फ खैर और भलाई के काम करता है और शैतान ये शर्र खसीस है वो सिर्फ बुरे काम करता है। तो अल्लाह फरमाता है ये जो बात है ये इनकी इख्तिरा है ये मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे फरमाया वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा इन लोगों ने अपनी तरफ से अल्लाह और मख्फी मखलूक के दरमियान रिश्तेदारी कायम की है और फरमाया और अगर रिश्तेदारी होती पहले तो ऐसा है नहीं और अगर होती तो फिर ये कैसी रिश्तेदारी है कि बरोज़ क़यामत यही लोग जहन्नम में दाखिल होंगे यही लोग जो है फिर आग में दाखिल होंगे। हालांकि रिश्तेदारी उसमें तो लोग एक दूसरे को नुकसान से बचाते हैं एक दूसरे को जो है तो आग में कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर बात हो रही तकदीर की तो दरअसल ये रद है मुअतज़िला की और मुशरिकीन की कि अल्लाह इनको फरमा रहा है शैतान से मुशरिकीन और शैतान दोनों से कि तुम लोग कुछ भी करो जो मेरे बंदे हैं उनको तुम गुमराह नहीं कर सकते। हां जो जहन्नम में दाखिल होने वाले तुम उन्हीं को गुमराह कर सकते हो क्योंकि अल्लाह ताला ने अज़ल में अपनी इल्म से हर बंदा जो अमल वो दुनिया में करने वाला था उसके लिए लिख लिया। हमें तो इल्म नहीं है। हाँ हमें अमल के बाद पता चलता है
कि मैंने ये नेकी की या बुराई की, लेकिन अल्लाह को अज़ल से इल्म है कि ये फला मौके पर या तो नेकी करेगा या बदी करेगा। तो जो नेकी या बदी ये करने वाला था वो पहले से लिख लिया। लिहाजा इंसान लोहे महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है वो इंसान के अमल के मुताबिक है, न ये कि इंसान लोहे महफूज के मुताबिक है। हाँ, अलबत्ता उस तारीख में फिर जो है वो एक हदीस जो है वो सही मुस्लिम और बुखारी की बयान की जाती है। वो तो जो है ना वो काफी लंबी रिवायत है, लेकिन खुलासा ये है कि इंसान की पैदाइश से पहले चंद बातें वो पहले लिखी जाती है, चंद बातें पहले लिखी जाती है। और वो क्या है कि जब इंसान का वजूद तैयार होने लगता है एक फरिश्ता आता है, तो अल्लाह उसको 4 बातें लिखने का हुक्म देता है कि इस बंदे के लिए 4 बातें लिखो। और वो कौन कौन सी? इसकी उम्र कितनी होगी, ये कितने दिन गुजारेगा दुनिया में, उसके बाद यानी मौत और हयात लिख दी जाती है, उसका रिज़्क, इसका रिज़्क कितना होगा, कहां कहां होगा, और फिर उसके बाद आया ये शकी होगा या सईद, यानी या तो ये बदबख्त है या नेकबख्त। तो अल्लाह को तो इल्म है कि ये नेकबख्त बनेगा या बदबख्त, तो गोया अल्लाह के इल्म के मुताबिक फिर उसके लिए सईद या शकी जो है वो लिखा जाता है। तो लिहाजा गोया मुअतज़िला का जो ये रद्द किया गया कि मुअतज़िला ये कहते हैं कि हम तकदीर के सामने मजबूरी महज है, यानी हम तो मजबूर है, जो हमारे लिए लिख दिया बस हम वही करेंगे। बोले नहीं, बात यही नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि हम जो करने वाले थे वही लिख दिया गया, हमसे पहले नहीं लिखा गया, बल्कि हम जो करने वाले थे। और उसकी दलील ये है कि अल्लाह का इल्म जो है वो मुहीत है, हर चीज का इहाता किया हुआ है, तो अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं। तो लिहाजा जो हम करने वाले थे वही लिख दिया गया और उसी को तकदीर कहते हैं। तो लिहाजा गोया जो नेकबख्त है वो दुनिया में जन्नत के आमाल करता रहता है, और जो बदबख्त है वो जहन्नमियों के आमाल करता रहता है। बस इसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत बय्यिनात में बयान फरमाया। वजअलू बैनहु औ गर्ज़वले पमिल द अल्लाह के व बैनल जिन्नति पमिल द मखलूक के नसबन रिश्तेदारी। वलक़द अलिमतिल जिन्नतु और तहकीक इल्म दे जिन्नात त इन्नहुम लमुहदरून कि बेशक दिबा खामखा हाजिर वलशी। सुभान अल्लाह, पाक दे अल्लाह ताला अम्मा अगसन यसिफून चितिए बयान है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसिन, सिवा द अल्लाह दने को बंदिगाना। फ़इन्नकुम पस बेशक तासु व मा ताबुदून और अगसु चिता से इबादत कवे मा अंतुम अलै नए तासु द अल्लाह ना बिफातिनीन अड़उन की यानी गुमराह कउन की। इल्ला मन सिवा द अचानाहु वसालिल जहीम, क्या का दाखिल दुन की जहन्नम ता। अल्लाह वतआला माल द कुरान द हदीस मुताबिक दखल कुंतु तौफीक रजवान दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद फी कुल्लि वक्तिन व हीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबन नीरान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातल इशा मा हादिहि दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या